درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه شپږ شپېتم نمبر حدیث دی. 1666 وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه د سیدنا زمون سردار حضرت ابو موسى رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، ما من میت یموت، کم یو مړی چې وفات کیږي، فیقوم باکیهم، او د سره خوا کې خلق شروع شي په جړا شي، فیقولو، نو دغه وخت کې ملائکه وی، فیقولو دا جړا والا کس وی، کله چې یو مړی وفات کیږي او د مړي په خوا کې څوک په ویر باندې په زوره جاړي، فیقولو دې په دې جړا کې داسې وی، وا جبلا وا سیدا او نحو ذالک، د مړي صفات بیانوي او هغه صفات بیانوي چې په مړي کې نه وي. لکه مړي ته وایي ته د غر غونته وي، غره روره، غره پلاره، او سرداره ته خو سردار وي، او نحو ذالک، یا دا شانتې نور صفات بیانوي او د مړي کې په ژوند نه و، هغه خوبیانې بیانوي چې په دې مړي کې په ژوند نه وي او اوس لګیا دی او د دروغ وایي. نو الا وکل به ملکان، دې مړي باندې دوه ملایکې مقرر شي، یلحظانه، په دې سینه سینه باندې په سکونو باندې وهي، اهکذا کنت، او ورته وی ته رښتیا او داسې وي، غر وي، سردار وي. رواه ترمذی وقال حدیث حسن، دا حدیث امام ترمذی رحمه الله روایت کړی دی او فرمایلی دی وی دا حدیث حسن حدیث دی. یلحظانی ټکی راغلی دی، لحظا یلحظو، اللحظ الدفع بجمع الید فی الصدر، وی لحظ په عربی کې دا موټی چې راغون کې موږ ورته پښتو کې سوک وایو، اردو کې ورته مکه وی پنچ، او په دې سینه باندې زوردار چاله گزار ورکي. نو ملائکې دغه مړي له په دې سینه باندې گزار ورکوي چې څو ځله دا ژوندی وی که نه د صفات بیانې، سردار او چغې وی. د هر دور د هر علاقې خپل چغې دي، دغه ټایم کې خپل ټکي وی. نو عربو به وا جبلاه ټکی ویل، وا جبلاه، وا غره روره، غره پلار، دا مړی غرو، وا سردار، او داسې مړی به و چې چا به من پیتی کې نوم نه اخېستو دی وا سردار، او دا شان نور الفاظ چې لنډه دا داسې خوبیانې دا جړا والا په جړا کې بیانوي چې د مړي کې نه وي. نو د هغې د وجې نه چې یو ټکی وایي که نه، نو ملایکې الله مقرر کړي دي په دې سینه سینه باندې په سکون وهي او ورته وایي ورکه جواب که نه ته داسې وي. اوس د حدیث وضاحت کې بیا علماء کرام دوه خبرې کړي دي. علماء کرام فرمایي د دې حدیث دوه احتماله کېدی شي، یعنې د دې حدیث په مطلب کې د دوه خبرو گنجایش شته دی. مړي نه مراد خو یا هغه مړی دی چې مړ شو، ساعت یې ووته او بیا پې څوک جاړي، نو ملایکې مقرر شي او دغه مړی په دا سینه سینه باندې وهي تر څو چې دا مړی پروت دی او جنازه نه ده شوې او یوه راځي، سړی وي او که ښځه یو چغې پې وایي، نو تر هغه وخته پورې دا مړی وهل خوري د فرښتو د لاس. دا ښه کار دی که بد کار دی؟ او دا د مړي سره خیرخواهي ده که دا ورسره بدخواهي ده؟ دا ډېر بد ورسره کوي. اوس تاسو په دې پوه شوئ، نو تاسو چې کله هم داسې منظر وګورئ، نو تاسو خو حدیث د رسول الله واورېدو صلی الله علیه وسلم، نو تاسو یو کس منې کوئ، نو په تا به ټوله معاشره راغونډه شي، ته به پرېږدې دا خو به جاړي مړی دی، نو مړی خو په ژړا ښه ښکاري، او ته به وایې چې موږ خو د رسول الله حدیث ویلی دی صلی الله علیه وسلم. دا خو دي ورسره ښه نه کوي. هغه غریب مړ څه شو چې اوس یې ملایکې هم څه کوي، وهي. او دویم مطلب دا دی چې ځنکدن وخت کې چې کله مرګ ته یو سړی قریب شي، هغه هم خلک ویر کوي که نه. ډاکټر دې جوابي کوي چې بس 48 ګنټې دي، بس ځار څه ورکوه، بس کفن دفن انتظام یې کوه، یا تا ته خپله اندازه وشوه، خدای دله پوهه درکړې چې یاره دا خو بس د سات لازم مېلمه دی، ځنکدن یې دی، ساګانې خېږي، او دغه وخت کې څوک پرې وروغوړېږي او جاړي، او د ده داسې خوبیانې بیانوي چې پکې نه وي.
نو بیا په دغه ټایم کې د ځنکدن کې ملایکې الله مقرر کې مونږ یې نه وینو خو مونږ ته چا وویل نبی علیه السلام. زمونږ په خپلو سترګو دومره باور نشته دا کله کله مونږ له غلط قتل کوي یو ځای جوور نی او مونږ ته څه ښکاره کړي او یو ځای لوړ نی او دا سترګې مونږ ته څه ښکاره کړي لوړ ښکاره کړي یو ځای کې یو کس بل وي او مونږ ته بل ښکاره کوي دا خو هغه دی چې راجوخ شو نو سترګې زمونږ خطا کېدی شي خو د رسول الله خبره صلی الله علیه وسلم نشي خطا کېدی. نو مونږ ملایکې دغه ټایم کې نه دي لیدلي خو نبی علیه السلام فرمایلي دي نو دا رښتیا دي 100% رښتیا دي. نو په دا سینه سینه باندې وهي خدا د دې باره کې مونږ وضاحت کړی دا به هغه مړی وهي چې کوم مړي په ژوند خپلو وارثانو ته ویلي چې کله خو تاسو وکړه چې زه مړ شم که نه نو په ما به ښه ډېرې اوږدې اوږدې جړاګانې کوي او غړانګې به راکاږئ چې خلک ووایي چې دی څه ګران وپي نو چې وصیت یې کړی هغه وصیت کوونکی مړی به په لا سینه سینه ملایکې په پنچونو په مغک ووهي او یا هغه مړی به وهي چې کوم مړي ته په ژوند دا پته وه چې زه په داسې کورنۍ کې داسې خاندان کې پیدا یم داسې معاشره کې داسې مالت کې چې د دې ځای خلک په ژوند د چا قدر نه کوي خوبیانې نه بیانوي په ژوند د چا خوبیانې نه بیانوي او نه پکې ګوري خو چې کله ترې سا وخیږي بس خوبیانې بیا هغه خوبیانې هم بیانوي چې کومې خوبیانې پکې نه هم پکې د ثابتولو کوشش کوي او بیا د مرګ وخت او د ځنکدن وخت کې دا په ما د امد یو چغې ویلې کېږي په دې مړو باندې نو په هغه ماحول کې په دې مسلمان باندې وصیت لازم دی چې خپلو ورثاو ته به وایي مرګ خو شته که نه که خرڅ کړی هم نه شته دی مرګ هر چاله شته دی نه استاز بچ کېدو والا دی او نه مقتدي نه شاګرد ټول به ورسره نمبر په نمبر مخ کېږو نو وصیت به کوي وصیت بیا تحریري شکل کې کوي او که وصیت چاته داسې مخامخ په مخامخ کوي او چې دته ښه پته وه بې وصیته لاړو د داسې ماحول نه هسې زمونږ د خپلو زنانو په حق لم څه خیال دی په ژوند هم قدر کوي ښځه شوه که لور شوه که نوسی شوه که ورېره شوه که خورده شوه په ژوند څه او چې مرګ شي که نه بس بیا هغه صفات بیانوي چې کوم پکې نه وي او بل د دې خوبیانو په حقله به یو خبره وکړو خوبیانې چې کله مونږ او تاسو د نورو خلکو خوبیانو ته پام کو خپلو خامیانو ته هم خیال کو که نه مونږ او تاسو کې به ډېر عاجزي راشي او ډېر ښایسته زندګي به تېره کړو دوه ټکي دي په خلکو کې صرف خامیانې دي که خوبیانې هم شته مړه نه به یې ورکې خوبیانې ټول ډېر خراب خلک نبی علیه السلام فرمایي چې چا داسې وویل چې خلک هلاک شوه وي دې سر کې هلاک دی من قال هلک الناس فهو اهلکهم نبی علیه السلام وفرمایل چې چا د خلکو په باره کې داسې تبصره وکړه چې مړه دا خلک تباه دي دا خلک څه دي او دا نه سمیږي او دا ډېر خراب دي وي دې سر کې د ټولو نه غټ هلاک هم دی چې څوک دا خبره کوي نو ما ستاسو مخکې عرض کولو په دې بني ادمانو کې په دې خدای په مخلوق کې صرف خامیانې دي که خوبیانې هم شته والله چې هر کس کې داسې خوبیانې دي ځان ځان لکه نه چې هغې ته پسخېدل پکار دي او په مونږ کې صرف خوبیانې دي که خامیانې هم شته نه مړه مونږ کې به خامیانې نه مونږ ډېر پاک صاف یو نو داسې کار به وکړو اوس به لږ د نن نه پس دا نظر داسې سم کو نیغ به تر اوسه کوږو که نه کاږه کتل به هم کول بل ته به م هغه د خامیانو والا سترګه مخامخ کړې وه هغه دوربین هم لګولی او ځان ته هم اوس به وله دا تورتلو بدل کړو د دوربین دواړه ښي که نه نو هغه چې کوم کې څه ښکاري د خوبیانې ښکارېدی به بل ته مخامخ کړو خوبیانې به راته د بل ښي او د خامیانو والا به ځان ته مخامخ کړو نو چې ځان ته خامیانې مخامخ کړو که نه ګوره یوه خامي هر چا کې شته او هغه دا دی چې دی د منې د پلیت څاڅکي نه پیدا دی که نه د زمزمو نه جوړ دی هر سړی ته جوړ دی څوک دې ووایي چې زه ته نیم جوړ دا ګز او دا میدان بدمره خامي هم دله ډېره ده که نه مړه خو دا خو خدای پاک ښایسته کړې ستا خو څه کمال پکې نشته دا ښایست خو چې خدای پاک مونږ پلیت څاڅکي یو جومات کې هم پرېښي دا خو د خدای پاک فضل دی او بله خامي وګوره د هر کس د خېټې او د ملا د تیر په منځ کې په پاونو ګند پروت دی غولو نه ډک دی څوک دا ویلی شي چې ما کې نشته داسې او وینه پلیته ده لږ هم چې دا سرمن نه دی دا خو په پلاسټک سرجري الله پاک کړې ده د پاسه پې دا زمونږ پرده راوستی ستار ذات دی او وینه نه ښکاري که لږه یو ځای ناخوا شي څه به راښکاره کېږي او وینه پلیته ده هر ځای کې ګند دی هر ځای کې ګند دی پلیتي ده دې خامیانو او بل دا خامي کله کله ګوره دا کموډ باندې نه دی واشروم کې بهر ته چې سړی ځي بیت الخلا ته او 10 ماته یې وړوکې غټ په دغه ټایم کې د دې ځان ته پام لګو چې ما نه څه روان دی وځي په خوله مې د الله پاک کوم پاک ښکلي ښکلي نعمتونه خوړلي او ترې نه مې جوړ سکه او چې څومره یې خوراک ښایسته یو مرغني که نه هغه عمره به یې په باتروم کې بوی ډېر سخت او چې څومره یې خوراک خشکي که نه مختصر یې لږي کمزوري هغه عمره به یې بوی هم کمي نو دا خامیانې په هر چا کې شته که نشته دا ځان کې ولټو چې کله مې ځان ته پام شو چې په ما کې خامیانې دي که نه او په بل بني ادم کې خوبیانې ته وګوره دا عمره ښکلې زندګي به تېره کړې دا ټول به ورته د خدای دوستان ښکاري
اوس خو چې موږ د یو بل شکل ته ګورو لیوان راته یو بل ښکاري کنه بیا به راته د خدای پاک دوستان یو بل ښکاري او که نورو ځایونو کې دا سوچ جوړولی شو که نه شو جوړولی دا جومات د چا کور دی دا خو معنی د الله کور دی د چا کور ته چې څوک لاړ شي د هغه سي میلمه او د جومات ته د الله د توفیق نه بغیر څوک راتلی شي خپل کور ته څوک پردی رابلي چې تر څو یې ته نه جوخته چې کوم قسم جومات ته رالو چې کوم الله ته راوستی او توفیق یې درکړی او ته یې میلمه کړی هغه دا بله میلمه کړی دی نو په پردي کور کې چې د سړي میلمه بدي شي دا څنګه تاسو ووایئ مونږ به تاسو به دلته یو که بیت الله شریف کې وي ټولو ته به د الله د میلمنو په نظر ګورو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد د مانځه سبق کوم ځای پورې مې تشهد هم پوره کړی و که نه نه دی پوره نه اشهد ان لا اله الا الله ګواهي ورکوم د زړه د کومې نه چې نشته دی لایق د بندګۍ د عبادت هېڅ څوک سوا د یو الله نه اشهد ان لا اله الا الله ګواهي ورکوم د زړه د کومې نه چې نشته دی لایق د بندګۍ د عبادت هېڅ څوک سوا د یو الله نه او عبادت پېژنو که نه څه ته وایي د زړه نه الله پاک انتهایی لوی ګڼل د زړه نه الله پاک سره انتهایی محبت کول شاباس آفرین امیر صاحب د زړه نه د الله پاک په مخ کې انتهایی عاجزي کول دا عبادت دی نو دا درې کارونه به د الله نه غیر د هیڅ چا مخ کې نه کوو دا د اشهد ان لا اله الا الله مفهوم او مطلب دی د زړه نه د زړه د کومې نه ګواهي ورکوم چې نشته دی لایق د عبادت یعنې د دې درېو خبرو لایق هېڅوک نشته دی انتهایی لویوالي انتهایی لوی د الله نه بغیر بل څوک نه منم د زړه نه انتهایی مینه هم د الله پاک سره کوم د زوی لور بچي ښځې سره د خاوند سره دومره مینه نه کوم څومره مې چا سره الله سره او اشهد ان لا اله الا الله معنا دا ده چې د زړه نه انتهایی عاجزي هم د خدای پاک مخکې کوم د بل چا مخکې چاپلوسي نه کوم وصلی الله تعالی